انصاف ویلفیر ټرست سورا د کلي د هغه دکاندار ناصر خان سره مالی مرسته کړې د چا چې 13 ورځ دکان پریوتی و پکې په لکونو روپۍ نقصان شوی و. په دې سلسله کې د اختروزی پر اشګا یو غونډه تابع شوی و چې پکې د ټرست چیرمن حامد علي شاه، صدر بختور شاه او نور عہدیدارانو ګډون کړی و. په غونډه کې د ټرست لخوا ناصر خان له بیا د کاروبار شروع کولو لپاره نغدي روپۍ ورکړې شوې او ورله دکان په کرایه واغستې شو چې به د 3 میاشتو کرایه ټرست ورکوي. میډیا سره د خبرو په وخت متاثره دکاندار ناصر خان وویل چې د انصاف ویلفیر ټرست سورا شکریا ادا کوم چې زه په داسې حال کې سپورټ کړم چې هر چا یوازې پرېښوم. ناصر خان وایي چې د دکان پریوتو له وجې یوه هفته دغسې ناست وم، انشاءالله اوس په دې پیسو بیا کاروبار شروع کړم. میډیا سره د خبرو په وخت چیرمن حامد علي شاه او صدر بختور شاه وویل چې زموږ ټرست په 3 شعبو صحت، تعلیم او روزګار کې د کلي بېوسه، بېکسه او د دارنګه د حادثو ښکار شوي خلک سپورټ کوي. هغوی وویل چې ناصر خان غریب دی، د دکان پریوتو له کبله یې کاروبار ختم شوی و. موږ ورله نغدې پیسې ورکړې او ورله مو بل دکان په کرایه واغستو چې بیا کاروبار روان کړي او د ژوند گاډی یې روان شي. د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د ناصر خان د کراکرۍ، منیارۍ او چپلو دکان د نامعلومو وجوهاتو په بنا پریوتی و چې پکې ټول سامان د ملبې لاندې شوی و. زما خپل پردوم نه زما امداد خو څه کوي، زما چا تپوس نه دی کړی. بیا حکومت هم اوسه پورې نه څه امداد وکړو نه تپوس کړلی. بیا زموږ په کلي کې حامد بھائی دی، د دې ملګرو تنظیم جوړ کړی دی. زه ډېره شکریه ادا کوم چې رالو ما بس یې ماته وی چې لکه زړه مه ماتوه، ځکه چې نن 8 ورځ زما کاروبار ولاړ او نور څه په لاس نه راتلو چې کاروبار مې مخې ته بیا روان کړی وی. بیا دې ماته ووایي چې ته زړه مه ماتوه، دوکان یې ماله په کرایه ونیو چې کرایه به زمونږ تنظیم ورکوي او تا سره موږ دومره امداد به وکړو چې ستا کاروبار به بیا موږ روان کړو. زما کاروبار بیا انشاءالله سبا نه بله ورځ نه به زه بیا د الله سودا راوړم او ګودام خو زما یو پرېوت و، دې ماله بل دوکان ونیو. انشاءالله سبا نه زه بیا د کاروبار شروع او د تنظیم د ټولو ملګرو زه شکریه ادا کوم. ناصر چې دی نو ډېر یو عجز او غریب کورنۍ سره تعلق ساتي، ډېر یو نر وړوکی دی. دا کم کاروبار روزګار چې ده روان کړی و دا هم د مزدورۍ په پیسو کې هغه خپل لږ ډېر بچاو مچاو کړی و، په هغې باندې د خپل روزګار روان کړی و. نو هغه د الله له طرف نه به مقرر وه، کم چې ته د دکان و هغه را پرېوت و، هغې کې ته د مالي نقصان ډېر زیات وشو، ته د په کاروبار ډېر زیات اثر پرېوت و. نو زمونږ د وټسپ کوم ګروپ دی عام غټ، نو هغې کې هم ملګرو راولېږو. د هغې نه علاوه تاسو هم پروګرام کړی و، هغه هم مونږ وکتو. یو کور کلی دی دغسې هم مونږ خبر شو ترېنه. زمونږ د تنظیم ټولو ملګرو زه شکریه ادا کوم چې هغې ټولو په دې باندې بھرپورو هغه خپلو چې کوم ته ده سره دغه و هغه رابطې خبرت وکړلو او نن زمونږ د تنظیم ملګرو ته ده سره بھرپور مالي تعاون وکړو. بیا زمونږ تنظیم ته د دوکان را پرېوتی و، نو هغه کم سامان چې څه پاتې را پاتې و نو هغه د کور ته وړی و، هغه مسله دلته په خپل ځای وه. نو زمونږ انصاف ویلفیر ټرست سورا تنظیم چې دی د ده دپاره دوکان هم واغستو او د هغه دوکان چې کومه کرایي ده نن سبا دلته 2,500 روپۍ کرایي ده د میاشتې. نو زمونږ تنظیم ته د 3 میاشتو ته د دوکان کرایي هم ورکړله. او څنګه چې مخکې مونږ ویلي وو چې زمونږ په 3 خبرو باندې مونږ کار کوو چې هغه صحت او تعلیم او روزګار خبره ده. نو دا د روزګار سره تړلې شوې خبره وه او ته د رزق او د روزۍ مسله وه. نو مونږ ته دا هغه کاروبار چې دی انشاءالله تعالی چې ته دا هغه ټول تاوان خو مونږ نشو سرته کولی، خو دومره وه چې ته دا هغه دغه خو دوباره روان کړو. نن چې کوم زموږ د ملګري سره زموږ د تنظیم امداد وکړو، دا تنظیم زموږ په کلي کې چې جوړ شوی نو د دې مقصد هم دا و چې داسې څه مسله راشي که هغه په صحت کې، تعلیم کې، روزګار کې، نو هغه به انشاءالله لکه موږ سرته رسوو. زموږ په الحال یا دا مسله چې کومه راله نو ده سره خپل امداد موږ وکړو او زموږ ټولو ملګرو ته چې د کلي دي، که هغه بار دي، په دوبۍ کې دي، ملیشا کې دي، سعودي کې دي یا په هر ځای کې دي، نو هغوی ته زموږ دا درخواست دی چې انشاءالله تعالی زموږ دې تنظیم سره بھرپور مدد وکړي او چې څه ترې کېږي تعاون ورسره وکړي.